الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو مخکنی درسونو کې وضاحت شو یو رفی فلسفه منګه او په جندلا د مغرب جدید اصطلاحات د هیومنزم د فلسفي شاخونه منګو په جندل او د سره سره منګ بیا تقابل پرون بیان کو د اسلام او د هیومنزم په مابین کې تقابل. نو موږ دا وضاحت کړو چې دا د هیومنزم نظریه منل دا شرک دی. انسان د اسلام په نظر کې هو انسان چې د عبد الله دی، د الله بنده دی او موږ ټول د الله تعالی مخلوقات یو. الله رب العزت موږ د خپل عبادت لپاره پیدا کړو، موږ یې مکلف ګرځولیو. او د هیومنزم په فلسفه کې انسان مکلف نه دی، هغه خود مختار دی، د خپل خیر او د خپل شر مالک دی. وضاحت شو. نن مولوی صاحبانو موږ پیژنو، موږ بنن زموږ د درس نن چې کوم عنوان او خلاصه ده موږ دا پیژندل غواړو چې دا سیکولر نظریه والا خلک څوک دي، کم چې ورته کمونستان هم ویل کېږي. د دوی پیژندل ضروري دي. د دوی څه نظریات لري، ستا په مسلمانانو معاشره کې دا خلک ژوندي دي، موجود دي، دلته ژوند کوي. ما تاسو ته هغه ویډیو وښودله. فرض مثال دی وی قاضي اعظم بابا دا پاکستان سیکولر ریاست جوړ کړو، چالک دی د الګ سره واده کوي او جنۍ دی د جنۍ سره واده کوي. دا د دې ستا د معاشره د خلکو دا نظریه ده، دا بار نه خلک نه راغلي. دا د مسلمان بچی دی، څوک چې توحید پرچار کوي، دا دغه بچی دا خبرې کوي چې قاضي اعظم بابا سیکولر ریاست قائم کړو. نو موږ لم پیژندل دا پکار دي چې بیت دي کې کم کم خلک داسې دي چې هغه د سیکولر نظریه والا دي، چې موږ تپته ولګي چې دا سړی د سیکولر نظریه والا دی او د دسه نظریه ده په پاکستان کې دوی دا څه خورول غواړي. البته که نور سم نه نو موږ د خدا پته ولګي کنه که نور څه عملی اقدامات نشو کولای، موږ له معلومات وشي. نو د سیکولر نظریه والا نظریات والا کم خلک چې دي نو دوی اکثره دا ملحدین دي. حکم چې په الله باندې ایمان دا ولري مولوی صاحبانو کتاب ته ګورئ، دوی وایي چې مذهب جدا سیز دی مولوی صاحبانو او د دنیا ژوند دا جدا سیز دی. کم چې پکې مسلمانان دي نو دوی موږ ته ویم کنه ګوره، دوی موږ ته وایي چې ستا مولوی صاحب ستا څه کار دی اسمبلی کې، مولوی صاحب ستا څه کار دی زمونږ په اجتماعي معاملاتو کې، ته خپل جومات کې کښېنه بس خپل لمونځ دې کوه. دا د سیکولر نظریه خلک تا ته وایي او دا اکثریت دی. دا نن سبا معاشره کې اکثریت دا دی. دا سیده که نه ده؟ موږ ته څه وایي د ملا په سیاست کې څه کار دی، د ذهن به د سیکولر دی. نو چې د سیکولر ذهن والا سړی دی نو رښتیا وایي به خامخا دا خبرې کوي. دا د هغې فلسفې نه متاثره دی، د ده ګناه نه ده، په ده باندې خواري محنت شوی دی، په ده باندې خواري محنت وښودلی، دا فلسفه ذهن کې کېنوله نو بس دلی دومره ذهن ته واچول چې بهی ملا په څه باندې نه پوهېږي. ورشه خیر القرون زمانې ته وګوره چې هلته د خلافت د چا په لاس کې و؟ د عالمانو په لاس کې و او که نه و؟ مولوی صاحب دویم وایا. بسم الله الرحمن الرحیم. جو د هم جنس پرستی قائل دي او د دې لپاره یې قانون جوړ کړی. مولوی صاحبانو دوی هم جنس پرستی قائل دي، دلته خو قانونونه جوړ کړي، خو په یورپ کې ولې جوړ کړي دي. په پاکستان کې هم دوی څه کوي؟ هم جنس پرستی غواړي. لکه تاسو دا ویډیو په خپله باندې واورېدله چې دوی څه وایي، په زمونږ خپله خوښه ده، دا هر سړي خپله مرضي ده چې هلک د هلک سره واده کوي او جنۍ د جنۍ سره کوي. دریم دوی وایي چې دین ته دې په سیاسي امورو کې حصه نه ورکوئ. ګوره سیاسي امورو کې دین ته سره پاره حصه پکار ده، بس زمونږ به خپل سیکولر ریاست قایمو، دا زمونږ خپله مرضي ده. څلورم په دیني امورو کې عقل ته په نقل زیات اهمیت ورکوي. ګوره په دیني امورو کې بیا څه کوي؟ بس په عقل جنګوي. بس هلکه او ساینس دا ویلي دی او ساینس دا ویلي، ساینس وایي اسمان نشته دی. نو ساینس خو ساینسدانان وایي چې اسمان شته دی، ته د کم ساینسدان خبره کوي؟ یو ساینسدان وایي اسمان شته بل وایي نشته. ساینسدانان خو خپلو کې په شک کې دي. هغوی په خپله وایي چې بهی موږ د چا نظریه ومنو، موږ به کم وخته پورې دا نظریې بدلو را بدلو. سټیفن هاکنګ پرون ما تاسو ته وضاحت وکړو، دا وخت کې مختصر تاریخ په باره کې وضاحت کوي چې یاره کتاب کې یاره وایي موږ دلته ولي یو، په دې کائنات کې فطرت زمونږ په دې قرآن کې قوانین د فطرت یو شان دي، په نورو سیارو کې بل شان دي. لکه څنګه ګوره دلته دا کم معدنیات عناصر چې موجود دي په دې قرآن کې، په زمین کې ځمکه کې، دا په نورو کې نشته. زمونږ دپاره فضایي چت موجود دی، د دې چت د وجې نه موږ د نورو سیارو د بمبارۍ نه بچ کېږو. شهاب ثاقب چې کله سیاره ماته شي او دا راخوشي وي او دا د پېښور عمره غټ غټ کاڼي وي یو دا راخوشي، دا چې کله زمونږ د فضایي قرې چت ته راورسېږي دا الله په قدرت سره بده کې دونه پاور دی چې هغه داسې ټوکلي شي، بس هسې موږ صرف رڼا موږ ته راتن نه شي.
د چت کې دنه سره باغرانا را دن نشي نو دا د نورو سیارو د کې ولې نشته د دې سوالاتو جوابات خو د ساينسدانانو سره نشته او نه د هریانو سره شته د دې جواب خو پتا ته قران درکې د دې جواب پتا ته څه درکې اسلام درکې پنځم دیو داسې عقیده لري چې دین ته د دنیا تمدن سره مطابقت نه دی دوی وی دین د دنیا د تمدن سره مطابق نه دی دا غلطه خبره ده دوی ولې نه دی د اسلام د دنیا د تمدن سره مطابق دی الحمدلله د اسلام یو نظر دی دوی د دنیا د تمدن نه خلاف بنگله ثابت کی منګ دوی وی دا دهریان دا اعتراض هم کوي وای د اسلام ډیر عقاید غیر عقلی دي دوی ما ورای عقل کې فرق نشي کولای دوی ما ورای عقل ته بغیر عقلی خلاف عقل وای نو موږ وضاحت کړی دی ولې زبانو خلاف عقل څه ته وای ما ورای عقل څه ته وای خو بس تر اساس او ذهن کې کنه ما ته بیا راځي تا وای دی وای چې اسلام غفلت ته دعوت ورکوي نعوذ بالله دا ګوره داسې خبره دوی کوي دی وای دا کومه ترقی چې د سیکولرزم د برکت دا خبره غلطه ده اسلام چې څونه ترقی کړي و په 1900 کې پر مثال خلافت عثمانیه شپږ سوه کاله خلافت شوی دی دغه شانته کې هغه نه مخکې موږ خو د 15مې صدۍ پورې په ترقۍ روانو از موږ ترقی په دی و چې موږ په اسلام باندې عمل کولو موږ د سیکولر د نظرې په وجه ټیک دا غوي ترقی وکړه مذهب پرې غوسو خو زمنګ د شاته کېدو څه هغه د وجه ده زمنګ د رسته کېدو وجه د خپل قرآن نسی شه دي بغاوت کو او زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ہوار ہوئے تارکی قرآن ہو کر منګه قرآن پرې غوسو څنګه رسته شوی ګینه زمنګ مذهب د ترقی ضامن د اسلام شپږم د دیو بنز اخلاق صرف د ازادي مساوات او ترقی پورې محدود دي پورې د دوی څه دي پر مثال اخلاق دي چې ازادي وي پکې مساوات وي پکې او ترقی وي وم دیو په مذهب باندې اعتراض کوي چې مذهب د ترقی لپاره خنډ دی دا خبره د دوی یو حد پورې صحیح ده نور خود ساخته مذهبونه که هندو مت دی که سیک مت دی که دغه شانته کې عیسایت دی که یهودیت دی څونه مذاهب چې دي هغه به خنډ جوړېدی شي چې هغوی څه کوي هغوی سره اصول نشته یو مذهب سره دا درته زه په دلیل سره وایم چې هغوی سره د ژوند تېرولو اصول نشته نه د اجتماعي ژوند تېرولو او نه د انفرادي ژوند تېرولو هغوی خنډ دی خو اسلام سره الحمدلله د هر یو د هر ژوند د انفرادي ژوند د اجتماعي ژوند د کاروبار د ترقۍ د دې ټولو څه دی هغه موجود دی الحمدلله موږ سره اصول موجود دي اته په تعلیمي ادارو کې دوی د یورپ تقلید کوي لکه موسیقي اداکاری هنرمندي غوښتونکي وي مولوي صاحبانو دا دلته هم داسې ګوره زموږ په تعلیمي ادارو کې د هلکانو ته دا رباب منګې لاس کې ورکړی دا زموږ څه شی دی ثقافت دی ته بعضې وایي که نه نسوار وایي د پښتون ثقافت دی دا خبره دوی غلطه ده نسوار موږ پښتنو باندې راته بیا او دغه شانته کې دی وایي رباب منګې خو زما د پلار نیکه په حجره کې به پروت لکه دغه خلک دي که نه دی څه وایي او دوی اوس په تعلیمي ادارو کې هم د دوی ورور تعلیمي ادارو کې ګوره د علماء کرامو نشتون پکې دی علماء کرام هلته نشته دی علماء کرام هلته موجود وي او دوی دا خبرې کولې نو ټیک ده هغوی ته دا فلسفه بیان شوې ده یار چاته چې څه فلسفه بیانېږي د هغې نه متاثره کېږي نو هغوی ځکه په دې خبرو پسې روان دي نه هم د یورپي طرز معاشرې په شان باندې سینماګانو د یورپي او فکري مرکزونو جوړول په کوشش بل شبانو هغه طرز باندې کوم چې د یورپ طرز دی زموږ مسلمانانو معاشره کې هم هغه غواړي سینماګانې دغه شانته کې مرکزونه د یورپ فکري مرکزونو جوړولو څه کوي تمنا لري خواهش لري چې بای زبدا کوم لسم دیو د یورپ معاشرې په شان ژوند تیروي د مذهب هیڅ پابندي نه کوي مذهب به د دوی د جیب سیز خپل خوخه د کومونځ یو کوي کو ټیک د کوي نه کو که زکات ورکو داسې نور سورج احکامات دي د مذهب دوی څه نه کوي پابندي نه کوي بل ځان ته د ماډرنیزم او د خيارتیا نسبت کوي د خيار انسان نسبت کوي دوی ځان له سوي ماډرن خلک یو دا خو ماډرن زمانہ ده 5th جنریشن پنځم جنریشن دی پنځم نسل دی داسې دغه کوي د ځان لپاره دا وایي چې په دین باندې موږ نه ټولو نه خپوهیږو او دوی چې کله به بحث درته راشي مولوي صاحبانو بیا دوی څه وایي مړه کېره مولوي صاحب تانه زه په دین خپوهېږم دا آمنت بالله به نه ورځي ورته سورت اخلاص نشي ویلی په اسمبلی کې ودرېږي او درې پیرې کله چې ورته زموږ سینیټر صاحب وایي چې غلط دی ویل رحمان ملک صاحب وایي لیکلی داسې دی مطلب هغه لیکونکی هم غلط هغه هم پرې نه پوهېدو یوازې دا نشي دا پرې نه پوهېدو په دې سره دوی کوشش کوي چې او بیا چې کله زه جنازه و رحمان ملک دا مخکې کال کې مړ شو خبر وي هېڅوک هم نه و دریو کسانو جنازه کړې او مړی هلته پروت و نه پې څوک د جړا والا او نه پې څوک نو خو کله چې سیکولر نظرې والا داسې ژوند تېری خو مړی به هم بیا داسې
او زمونږه الحمدلله د علماء کرامو جنازه بیا تو ګورئ چې زمونږ مشرانو جنازې ته بیا خلک ځانونه رسوي زین سره دوی کوشش کوي چې د دین دایره نه ځان آزاد کړي او د ځان لري کړي. خاص څه ولسم د فقهي د اکثر مسائل او قواعد د فقهي اکثر مسائل او قواعد باندې دوی د خپل ځان د نفع د لپاره مولوی صاحبانو په اسلام کې شبهات پیدا کولو د لپاره کار اخلي. لکه پرون زه به تاسو ته وسوخه مزه تاسو ته هغه درس نورسته موبایل کې را سره دي. اوس باز خلک دي د خپل شاعرو د لپاره د اسلام په قوانینو کې څه کوي تبدیلیات کوي. دیر لسم ازادۍ طرف ته دعوت ورکوي په خاص د بیان ازادۍ طرف ته زما خوخه د چې زهر سوم رو راځي کده کې هر څه بیانې د سوي بس دا د انسان ازادي د انسان سردا د انسان حق د چې تور دا په دین کې تحریف د پاره ځان ته ټولو نه خلاره ګوري. سوار لسم دین اسلام چې څومره شوبې دي ک علماء دي او ک اسلامي کتابونه دی هر وخت کوشش کوي د دوی د بدنام کولو. زبانو دوی کوشش هم دغه دي. دوی خو الله او رسول ته مسلمانان دي. دوی الله رسول ته خو دغه نه کوي د کنځل نه کوي خو علماء ته کوي. دینی کتابونو ته علماء کرامو ته مساجد ته د ګوره د فرقواریت نسبت کوي. تاسو فرقواریت خوروي تاسو دا کوي تاسو دا کوي. دا وجه څه ده؟ دا وجه دا چې دوی دین ته کنځلو کې خلک بیان نه قبلای نو دوی راشي دا خپل بڑاس په سبا نیو باسي علماء کرام باندې. نو کله چې تاسو داسې نظریه والا تاسو ته پته بلګي چې وای دا د سیکولر ذهن والا سړی دی د سره د په فلسفه باندې خبره کوي. بنزل لازم او مسلمانانو باندې داسې تهمتونه لګوي چې دوی د شتګر دي تنگ نظر دي جاهل دي. ګوره دغه خبره د دوی نه منګ اورو دا کومه خبره چې دي دا موږ د دوی نه اورو چې یاره دا والله تاسو د شتګر دستي تاسو تنگ نظر یاستئ. مولا چې دې تنگ نظر دي دا جاهل دي د قدامت پسند دي. الحمدلله زمونږه موږ د شریعت د حدود پابندي وسیو موږ د شریعت د حدود پابندي کو. موږ د بار چې کوم قانون الله نازل کړی دی چې در ابد الاباد به موجود وي موږ په هغه باندې عمل کوو. شپاړسم همیشه د کفارو سره دوستی کوي او د کفارو سره صلح او تفاهم پوښتنه کوي. هغه به هر لار د دین په دې امور کې حیثیت او اهمیت نه ورکوي. بلې زبانو دوی کوشش دا وي د کفارو سره د یورپ سره د دوی د دوستۍ د بار ډیر دا اگر که دوی د اسلامي حدود نه هم بدې کیسه کی تیریږي خو دوی ته بس دا وخت ځکه چې دا هغه د فلسفې نه متاثر دي. لکه زه درته دا یو خبره کوم کله چې د امارات حکومت راغی نو د فلسطین مسلمانانو د خوشاله اظهار کول ته مټیان تقسیم کړو. وجه سوا چې وې چیرې امید هم ده چې دغه ځوانان برازي او ان شاء الله تعالی د بیت المقدس د خوره بازادۍ عقیده او نظریه مې یو دا دلته خدای دله کامیابی ورکړه. په فلسطین کې مسلمانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې مسلمانان را باسيږي او جشن کوي. نظریه والا خلک دي خو کچرته د یورپ والا سره دا کار کیږي نو دلته خلک را باسيږي او دا غوي د بار احتجاجونه کوي. ولې نظریه یو ده پوښتنه کوي مولوی صاحبانو د یورپ په فلسفه باندې په یورپ کې چې دا څو کار وشي د دې تلته چې کم سیکولر خلک دي دوی را باسيږي احتجاجونه کوي. لکه څنګه ولې نظریه یو ده. نو الحمدلله زمونږ مینا د اسلام د منګ ایمان ده که په دنیا په ګډ ګډ کې د یو مسلمان ترقی راځي ایمان منګ بدلته الحمدلله خوشحالي ګو. د سیدا کړه لکه د اسامه بن لادن رحمه الله چې کله شهید کړل شو نو کوم ځای کې چې د دنیا په ګډ ګډ کې چې کوم مسلمان واغله درد رسیدلې ده خفګان رسیدلې ده خو کم خلک چې د دې خلکو والا نو هغه به خوشاله نه کولې. پوه شوې کنه مولوی صاحب لسم همیشه د یورپ د فائدې لپاره کار کوي اگر که د مذهب پکاوي کړي وي. اتلسم دینی مراکز او خدمات په ټولو بدنامونکو کو نمونو سره بدناموي. دینی مرکزونه زموږ څومره چې دي مدرسه دغه د جمعهتون دي خانقاګان دي دغه شانته کې تبلیغي مرکز دوی په مختلفو نمونو باندې دوی څه کوي د خلاف پروپاګاندا کوي. لسم هغه الفاظ د چې کوم استعمالي ګور زموږ په جواب باندې راځي کوم چې زموږ د دینی شوبو مبارک دوی د الفاظ استعمالي. نو لسم د خذو شرعي حجاب پوری خنداګانی کوي او د کور نه د خذو د وستلو کوشش کوي او د دې لپاره د هر ممکن وسایلو نه کار اخلي لکه کانفرنس کول سوشل میډیا استعمالوي مختلف وغیرہ طریقو سره دوی کوشش کوي چې بای خزه د بار الکه دا قائد جمعیت نه تاسو کړه استاد په جلسه کې وي خزه ولې نه ورته ولې موږ د خپل خزو حق دلته ادا کړی کنه د خزو نمائندګیم کولې شو موږ سړو کې موږ مولیانو کې طالبانو کې دونه طاقت څه چې د خپل خزې نمائندګیم دلته وکړو خزه به ضرورت څه پاتې شو. تاسو خو وایو چې تاسو نیمګړی سړی استئ د خزې نمائندګي نشي کولای نو خزم ځان سره راول نو نمائندګي به تو کې د خپل ځان نیمه به خزو کې او چې موږ د خزو خپل نمائندګي کولای شو نو خزه راتلو د ضرورت دی.
شلم د کفارو په هر قسمه دشمنی او ظلم باندې خاموشي اختیار کړي. د چې ګوره څومره ظلمونه به کېدل مسلمانانو سره به دی اوسه پورې د 20 کالو جنګ کې مسجدونو باندې مدرسو باندې بمبارۍ شوي که نه دي په جنازو په ودونو دوی کوم احتجاج کړی دی عمدقه مولیان طالبان به پاسېدل د هغې خلاف به احتجاجونه کول. دوی د کفارو په ظلم باندې څه کوي چې په مسلمان کې ډېر ښه کوي چې دا ختم کړي. دا خو د دویم نظریه ده چې دا مولا ختم شي د پاکستان نه. دوی وایي چې بهي دا مولا موږ له سر رکاوټ جوړ شوی دی خو مولا خو دوی نشي ختمولی. بل وضع مې وضاحت کړی ولې موږ حلالیان یو حلالیان نشي ختمېدی. هېڅکله دوی دا تصور هم نشي کولی. د چا هم دا تصور نه و چې امارت اسلامي حکومت به الله بیا راولي. دا د هېڅ چا تصور هم نه و. هغوی دومره مال یې راوړی دومره مال دولت او دومره وسلې خو د الله رب العزت خوښه ده که نه. یعنې په 2 ورځو کې الحمدلله هغه ټول د دوی 20 کالو هغه دغه ختم شو. الله رب العزت داسې نو دوی ډېر کوشش کوي چې برز مثال څه وکړي منګه ختم کړي او خو منګه الحمدلله نشي ختمولی. 21 په شرعي مسایلو کې بې علمه بحث او مناقشې کوي د ځان نه فتواګانې ورکوي او کومه فتوا چې د دوی خواهشاتو او عقیدې سره خلاف وي هغه په خپل ټول طاقت سره رد کوي او د تشدد نوم ورکوي. د معتبرو علما کرامو د خوا ورکړل شوو فتواګانو توهین کوي. مولوي صاحبانو دا خو به تاسو ته اورېدلي وایي زه دا ستا فتوا وایي د خپل بیزار هم نه ګڼم. وایي مې اپنے جوتی کی نوک بھی رکھتا ہو. دا سے الفاظ ما بخپل باندې د غټو غټو دغه نه اورېدلي دي د معتبر علما کرامو فتوا چې هغه ته د شریعت نه خلاف کار کړی. دوی څه وایي مې آپ کی فتوا اپنے جوتی کی نوک بھی رکھتا ہو. زه خو ستا د پیزار برابر هم ستا فتوا نه ګڼم. نو ته سوچ وکړه چې د علما کرامو د فتوی باره کې د یو سړي دا نظریې نو هغه به مسلمان پاتې کېدی شي. 22 د مخکینو تمدنونو لکه فرعونیت بابلیت زرتش او د نورو د بیا را ژوندي کولو کوشش کوي. دې ته د آثار قدیمه ته دینی مقدساتو نه زیات احترام ساتي. بلشبانو دوی چې دا څومره آثار قدیمه را جمع کوي که نه دوی کوشش کوي چې دا زاړه تهذیبونه بیا را ژوندي کړي لکه د فرعونیت او بابل دغه شانته کې زرتش او دا چې څومره زمونږ د دغه د تخوی طرف ته چې دا کوم آثار قدیمه دوی ته د دوی ډېر زیاته توجه وي. او تاسو به وګورئ زمونږ مولیان دا خلک دا دیني خلک به ډېر خلک دا به ډېر د دې شیزونو نه موږ نه متاثره کېږو. زمونږ ټوله مینه چا سره ده؟ بیت الله او مدینه سره ده. مولا او طالب چې ګوري ورته به سړی بازار رسولې او برې ته په دغه باندې اوس په دغه باندې عمرت کی که نه قسطونو باندې نه قسطونو باندې لکه ډرا خو جدا مسله ده. قسطونه به ورکې څومره چې د عمرې روپۍ دا قدر ناخلي خو میاشت کې به 15,000 10,000 روپۍ قسط ورکې. نو موږ او دا خلک به تاسو وینئ دا د کالج یونیورسټیانو والا دا الګانې روان کړي راځه پلانکي اثار قدیمه ته پلانکي اثار ته دوی دا د ذهن کې دا چوري چې وای دا راځوندې کوي اصل خدا چې جوړ دي. دین خو بګي اوس روس تر غیر اور پر مثال تاسو باندې پابندۍ نه ولګولې دی خو چې دین خو پابندۍ په سړي باندې لګي. دین دا خو سخت دی د خپل خوخه مطابق ژوند نشي تیرولې. دوی دا کوشش دی چې څوکي زمنګ په ملک په اسلامي وطن کې دوی دا نظریات خواره کی. درشتم دا خبره کوي چې دین مصیبت دی علی یذ بالله او د لذاتو نه انسان محروم کړي دي. دین انسان ته د مرګ او د مرګ حدود جاری کوي او نور سخت سزاګانې ورکوي. دوی په دې حدود باندې سخت اعتراضات لري. څلورشتم د افضلیت معیار دین نه دی بلکې جبه وطن قوم او انتخابات دي. هغه کس ته د ټولو نه اوچت ګوري کوم چې وطن ته زیات خدمت کوي. د دین او جنس په بنیاد د انسانانو په منځ کې د فرق قائل نه دي. دی وايي تقوا د افضلیت لپاره سم معیار نه دی. دی وايي تقوا افضلیت لپاره بس معیار نه دی. اصل چیز به کسی شه دی بس وطن دی وطن جبا بس پښتون ته ژوندون غواړو. دغه الفاظ داسې او دا ګوره دایت ساتي نوې تحریکاتونه به کوم یو انسان خپل بچی د آخر زمانه د فتنو نه بچ کول غواړي یو د عصبیت نه بچ کول غواړي یو د نوې تحریکونو نه خپل اولاد بچ کول غواړي کنه په داسې خوږو ناری دی والله غدن نه به ور سره غدغه به پر مثال ضمیر به ور سره اوچتيږي چې پښتون ته ژوندون غواړو پښتون چې دا دې سره به لیکن دا ګوره فتنې دی یاد ساتي. دا ټیک دا زموږ د علماء کرامو چې دین ځان موږ باندې خدا بدل لګي چې بھائی څنګه فتنه راځه ما د قوم د پاره لګیا دی او دلته زما ته علماء وایي چې دا غوړو خو چې کله بیا وخت راشي بیا د علماء کرامو خبره صحیح ثابت شي. پنځشتم د هر هغه څه تایید کوي کوم چې د شریعت مخالف وي په دین باندې زنادقه او ملحدانو په شان لانتان کوي په دین باندې ګوره دا حقیقت خبره ده. شپږشتم د جهاد په ضد هر یو حربه په کار راولي او جهاد ته دهشتګردي وایي. جهاد ته بیا څه وایي د جهاد په باره کې خو دوی د سره د دې قائل نه دي. دوی د کافر په ظلم باندې ښه خوشاله دي. دوی د کافر په ظلم
خو لیکن چې په کوم یو څه سره د اسلام عزت راځي هغه باندې دوی څه کوي وير د دهشتګردي ده لکه ما تاسو وضاحت کړو کنه اکلم صدیقی صاحب باندې یو کس اعتراض کړو جاز کې موږ روانو امریکانو ماته ویل چیرې تاسو څنګه ځان پورې بم تړئ خودکش دماکه کوي وای ما ورته چې انسان په حق ویني دا کار کوي په نه حق باندې څوک هم داسې نه کوي اته چې موږ په حق باندې نه وي او موږ له حق نه وي نو زموږ مسلمانانو ما دا کار کړی وي او موږ په حق یو الحمدلله د ټولي دنیا کافر راغلیو د ټولي دنیا کافر را جمع شوی سره د ډمبه مراغلیو نو دی وخت نور د مسلمانانو سره نور سم نو سوا د خپل ځان نو د خپل ځان نه قیمتي سم نشته او د الله د لپاره د خپل ځان نو قربان کو نو موږ په حق یو ځکه باندې دا کار کوو دا نور د تکړه شي ځان در پاسې ځان پور دې بم وتړي کنه ځي يهوديان هندوان دوی خو در پاسې او موږ الحمدلله زموږ د حق نه غدا امر سبحانه مخکې ځي وشتم د خزو د نارینو د میراث تعدد زوجات او د سود د حرمت په شان په سریو حکمونو باندې ردونه کوي دا یو څو نخي او نشانونه مونږ بیان کړل چې باندې دا یو څو نخي وسیدي او دا میراث مبارکي دغه شان د کې دا تعدد د زوجات مبارکي وردا په دې ټي وي میډیا باندې دا خبرې کوي څنګه چې خزا څنګه چې سړی د پاره او یا هوري د خزې د پاره دی او یا مړونه ولې نشتا دا به تاسو اورئ مفتیان ورته علماء کرامو له جوابونه ورکړي ما یو جواب بل ما تاسو تم بیان کو چې ګوره دلته فطرت کې الله د خزې دا نه دی خجاده دا او یا سړو خواهشو کی چې فطرت کې نه دی خې نو بیا د سوال کولو څه ضرورت دا خو د کوم خو فطرت دی هغه د انګريزانو د خو فطرت دی چې هغه خپل ټیسټونه کړی دي لکه رابرټ ګیلن چې کوم یو د دوی پروفیسور هغه چې کله ټیسټ کو د مسلمانانو د زنانو او د کافرو د زنانو د مسلمان زنانه په رحم کې بده یو سړي ډي ان اے پرته و د انګريزانو د خزو په رحم کې بده لساتو کسانو ډي ان اے پرته و هغه د خپل معاشري نه ژوند نفرت پیدا شو چې داسې ناولې معاشره کې ژوند تیرو چې واخه د پکې پاکه نشته هغه چې کله خپل درې ځامن وټسه وکړو نو وای یو د دنه پیدا شو دوه د بل چانه پیدا شي هغه مذهب پر وسو مسلمان شو دغه پاک دین موږ ته الله را کړی نو دا کوم دا چې اویا مړونه غواړي دا دغه فلسفې نه متاثر دي زمونږ الحمدلله د مسلمان خزي په ژوند کې دا تمنا نه کړي په فطرت کې نشته چې په فطرت کې نه دی الله رب العزت دته نو به موږ له جنت کې ولې غواړي نو دغه شان ته کې دوی دا اعتراضات کې مولوی صاحبانو نو ان شاء الله دې پورې زمونږ سبق را ورسېدو اول سر نه موږ تاریخ بیان کو د کتاب باندې لک نظر اول سر نه باچو چې تاسو ذهن د سنا سمه تراشي زمونږ تاریخ څنګه موږ ترقی کی شروع کړه د ساينس شروعات موږ وکړو زمونږ علماء کرامو د ارسطو د غشانته کې د افلاطون د یونان فلسفه منطق د سکړه عربی ژبه ته منتقل کړه هغه نورستا بیا چې کله په سپین باندې زمونږ حکومت راغی 300 کال هلته زمونږ مشرانو ایجادات کول هغه وخت کې ورپ سو په تکه توره تیاره کې پراتو ناخواندو جاهلو د خپل د ژوند د مقصد نه نو خبر رهبانیت والو دا د دوی ژوندو هغه نورسته په دوی کې چې کله د مذهب سختیانه ورځ په ورځ زیاتېدلې نو مارټن لوتر په دوی کې چې تحریک شروع کو تحریک اصلاح په نوم باندې چې د مذهب ازادي هر سړی حاصل د چار سړی د بایبل په تشریحات او عملو کې دې سره په مزه معاشره دغه نه مذهب نه جدا شو په دې کې دا دهریان فلسفه پیدا شو هغه نور ملکار خراب کو نو معاشره مکمل څه شوله مکمله معاشره مکمل د مذهب نه ختم شو د عهد قدیم پورې موږ دا ویلو 15مې صدای پورې عهد قدیم زمانه ته ویل کېږي د قبل مسیح نه والا 15 دې پورې جو مذهب غالب هغه معاشره کې اتوما زمنګ معاشره کې الحمدلله چې اول اسلام راغله اسلام غالب دی دا غوي په معاشره کې 15مې صدای پورې مذهب غالب د مذهب نه چا سر غړونه نشو کولای چا د مذهب نه دغه بغاوت نشو کولای چې چا بوګو هغه به پانسي کو سختی و پکې کله چې د 15مې صدای نه والا تر د 18مې یا 1900 صدای پورې نشاد ساده ورته ویل کېږي کې دا فلسفي پیدا شو مارټن لوتر او دا فرانسیس بیکن او دا نیوټن او داسې مشهور فلسفه هغه وخت ډیکارټ او دا خلک پکې پیدا شو هغه پکې فلسفي راوکل نو هغه فلسفو په جمانه شو چې هغه یورپ ټول دهریت طرف ته وړو نو جدید الہاد دغه نه پیدا شوی دی نو موږ چې کوم تعریفات کوو ان شاء الله دومره موږ لپاره ولګی دا موږ چې کله به تحریان ماه ترازی نو زمونږ دهریان بیا په څو قسم دي یو علمی دهریان دي ډېر کم دي دلته چې دی هغه نفسیاتی دهریان دي چې دی
نفسیاتی د نفسیاتو د وجه نه وروسته ټول تعریفونه موږ ذکر کړي دي. نو دې پورې به تاسو ته سره خلاصه خپل تاریخ هم د معلوم وي، دا غوي تاریخ هم د معلوم وي، دا غوي فلسفه هم د تاسو به جندلې لیبرالزم څه ته وایي، سیکولرزم څه ته وایي، کمونیزم سوشلیزم څه ته وایي، کیپټالیزم څه ته وایي، دغه شان د ګدانور چې ماډرنیزم څه ته وایي، پوسټ ماډرنیزم څه ته وایي. دا فلسفه به سنا تاسو ذهن کې وي چې ان شاء الله تاسو ته دا فلسفه یاد وي، تاسو هغه بنیاد نه خبر شوي. دا بنیاد اوسه پوری بنګ د دوی خلکو بنیاد بیان کو، بنیاد هم بیان کو. اوس په منګه د سړی سره چې کم دهری منګ ته مه درازي نو به د کوم فلسفه نه متاثر ما ته پته ولې هغه به د خزو په حقوق خبره کوي. والله خزو سره اسلام دا کې خزو سره نو دا د فیمینزم د فلسفه نه متاثر دي. یو سړی به یې اسلام کې ازادي نشته او دا نشته نو دا به د ازادۍ نه متاثر لکه دا د لیبرالزم شاخونه دي کنه. د لیبرالزم څو شاخه مولي شبانو درې ازادي، مساوات او ترقی. تاسو په تل کې لکه دا خو د دې فلسفې نه متاثر دي. په دې باندې علماء کرامو ډېر کار کړی دی او کتابونه ان شاء الله به تاسو ګورئ. واخر دعوانا الحمدلله.